بسم الله الرحمن الرحيم. ومن خواصه أيضا شاول الله رحمة الله عليه اوس د انسان خواص ذکر کوي. دا خاص صفات د انسان چې دغه چې کوم صفات او خواص دا نور مخلوق ته دغه خواص او صفات نه دي حاصل شوي. اصل دا دی چې دا انسان کې دغه صلاحیت موجود دی چې کوم په عالم بالا کې حضرت القدس دی. نو دغه حضرت القدس دا دی وی چې دا د فرشتو د انوارو یو مجموعه ده چې کوم نوراني فرشتي دي، اعلی قسم فرشتي دي. نو دغه اعلی قسم فرشتو د انوارو یو مجموعه ده. او کله کله چې کوم انسان په اخلاص باندې د الله د دین داعی وي او د سره یو غور وي، یو درد وي، یو فکر وي، نو په دغه وخت کې د حضرت القدس نه په د لپاره په د باندې انوار راوړي او دا هغه حضرت القدس نه د تایید راځي، د تایید وس پر د باندې داسې علوم له هغه بالا وراسي چې هغه علوم په هر حالت کې د رهنمایي کوي او د په استعداد کې یو قوت راولي، صلاحیتو کې یو قوت راولي، د په علومو کې قوت راولي. نو معنا دا چې داسې علوم به دی حاصل کړي چې هغه علوم د دنه یو مهنت، یو کوشش هم نه غواړي، بلکې خود به خود به دی د حضرت القدس د دې څخه به استفاده کوي د علومو. اوس دغه استفاده به څه صورت وي؟ کله د استفادې دا صورت وي چې د خوب وي، د خوب په ذریعه باندې وده ته رهنمایي حاصل شي، د خوب په ذریعه باندې وده ته علم حاصل شي چې دا خوب وي، یعنی دروغ نه وي. دا نن سبا چې خلک خوبونه ویني او بیا څو ورځې بعد هغه دروغ وخیږي د خپل شهرت لپاره. خوب ویني چې په دنیا کې مشهور شي. نو دا خوب چې د نبوت د حصې یو حصه وه، یو اهم حصه وه، هغه خوبو باندې د خلکو اعتماد ختم کړي او هغه خوبو باره کې د خلکو ذهنونه کچک. دغه خلک چې دا د دروغو خوبونه بیانوي، په هر حال دغه رهنمایي یا راځي د خوب په ذریعه یا حدث بغیر د څه د ترتیب ورکولو د مقدمو. کله کله نتیجه داسې معلومه کی چې هغه مقدمو ته ترتیب ورکړي نو بیا د نتیجې ته ورسي. لیکن دغه حدث دا هغه صلاحیت دی چې بغیر د ترتیب د مقدمو فوراً د نتیجې ته ورسي. اوس دا د کومه ځای راځي؟ دا د عالم بالا سره راځي. دغه تایید د حضرت القدس راځي.
د دې مختلف واقعات چې دنیا کې موجود دي او د هغه واقعات په تواتر سره ثابت دي چې کوم د دین داعیان دي د دین خدمت یې کړی دي نو وخت کې د هغو تایید سوی دی د حضرت القدس نه او کله داسې چې د ده رایه په رایه کې قوت او استعداد پیدا شي نو داسې رایه به قائمه کړي چې هغه رایه به د انسانیت او د ده دپاره د هدایت او د رهنمایي سبب ګرځي او کله به داسې په ده باندې به د غیب اواز وسي هغه اواز کوونکی به نه ویني نو په ده باندې به اواز وسي نو د هغه د باطن چې کوم صلاحیت دی د هغه صلاحیت په ذریعه باندې دی د عالم بالا څخه علوم حاصلوي نو اوس حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې دغه صلاحیتونه کې ټول خلک برابر نه دي دا صلاحیتونه کې ټول خلک برابر نه څوک د اعلی صلاحیت خاوند وي او څوک د ادنا صلاحیت خاوند نو اوس دغه د اعلی صلاحیت خاوند چې هغه لوی صلاحیتونه لري مثال انبیاء علیه الصلاة والسلام او دغه رنګه بعضې اولیاء دي ناغه کاملین دي نو د هر چا خو دغه صلاحیت نه وي چې دغه علوم برای راست د علم نه چینې حاصل کړي نو هغه خلق چې ناقص دي چې هغه دغه صلاحیت نه وي نو هغه بیا د دغه کامل اتباع د دغه کامل اتباع وکړي او په دغه کامل باندې د اعتماد وکړي هغه چې کوم حکم ورته کوي نو دی هغه حکم تسلیموي هغه چې د کوم شي نه منع کوي دی د هغه شي نه منع سي اته ګوره دنیا نظام په دغه دوه خبرو باندې روان دی بعضې خلک هغه هدایات جوړوي رهنمایي دپاره قوانین جوړوي اکثره خلک د هغه کس وکړي اتباع کوي ځکه دا د دنیا ټول نظام ته مطالعه کوي دا مشتمل دی په تابع او په مطبوع باندې کوم دنیا کې داسې شی شته چې هلته د تابع او مطبوع نه وي چې ټول خلک د په هغه عمل کې مساوي وي د داسې نظیر په دنیا کې څوک نشي کېدای ایجاد یو سړی وکړي نو بس خلک په دې اعتماد وکړي د ده په نقش قدم لاړ شي او په هغه کې کامیابي حاصله کړي نو چې د کله د دنیا تمام نظام په تابع او په مطبوع باندې دی نو بیا په علم کې په اجتهاد کې ولې دا ټول خلک مساوي سي چې د دې نظیر په دنیا کې شته ولې بیا له دې انکار وسي چې امام ابو حنیفه رحمة الله د مطبوع سي هغه خلک چې تر د کم دي هغه د تابع سي ولې د امام ابو حنیفه رحمة الله چې مطبوع دي او تابع په ده باندې اعتماد وکړلی ولې د دا شرک چې د دنیا د تابع او د مطبوع نظام دا ټول دنیا یې مربوط کړه او مضبوط یې کړه او خلکو په دې کې ترقي وکړه کامیابي پیدا کړي او چې کله په دغه میدان کې
یو تابع ابو المطبوع نو دا تبع شرک وی یا د دې نفي کی یا دا مننه یا دا تسلیمین نن چې په دغه میدان کم خلق له مذهب انکار په دغه باندې یو معقول داسې دلیل نشته چې څوک په دې باندې مطمئن وي اسی انکار خو اسانه انکار اسانه دا ملحدین د خدای د وجود انکار بعضی خل قرآن انکار کوي بعضی خل حدیث انکار کوي نو انکار خو دې اسانه مسله دا ویډیو کې کنه فلانه نه منم فلانه شي نه منم فلانه شي نه منم هغه بند کمره کې ناشته میدان ته نه راځي چې او خلکو ما یو نوې علم راوړي راسي دا نوې علم زته ته چیلنج کوم راسي په دې ته باندې پوکما او ته په غلطه روان یاست نو زه به اوس په دا ویډیو ډېر دا یو کوم چې راسي ما پوکي خو نه څوک را پرېږدم نه چاته ورځم نه د چا سره ملاقات کوم ډېر لوی غدر دی او ډېر لوی دوکه ده خو ورسه په یو چوکي اعلان وکړه چې خلکو په غلط روان یاست ما ته صحیح علم راوړی دی راسه د ازما صحیح علم دار څوک بس تعالی سنت د دې وجبان دا یو فطری خبره ده چې د دنیا نظام دا قائم دی په تابع او په مطبوع باندې یو سړی چې زه مجتهد یم نو زه به مطبوع یم نو خو میدان ته حاضر سه ته څنګه مجتهد یې ستا د اجتهاد چې کوم کلیات دي هغه کوم دي ستا د اجتهاد چې کوم وصول دي هغه کوم دي نو هغه خو رامخته که نه یو کلیه له ده سره موجود نه چې و دنیا ته متعارف نو دی وجه باندې شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې کم کاملین دي ناقصین په هغه باندې اعتماد وکړي وجه دا چې دغه قرآن مجید دی په عربي زبان کې اوس د دې د عربي زبان چې کومه ترجمه په دا پښتو یا په اردو کې کوي نو عام خلک څه خبر چې دې ترجمه ده څوک خبر دي چې ذالک ذا هذا دا اشاره ده څوک خبر دي چې د هودن معنا څه ده څوک خبر دي د متقین معنا څه ده د قران د هر لفظ څوک خبر دي چې شان نزول څه دی څوک خبر دي چې د دې آیاتو مضمون څه دی څوک خبر دي چې د دې صورت خلاصه څه ده نو خدا ټول خلق اعتماد کړي خدا دغه ته تقلید وی اڅوک له تا دغه مطالبه نه کوي چا د چا نه مطالبه کړی دا ذالک الکتاب چې دا ذالک دا د اشاره دا ذالک دا اسم اشاره دا او دغه معنا ده هدن دغه معنا ده د متقین دغه معنا ده چا له تا زخه د دلیل مطالبه کړی او ته ولې هغه ته مشرک نه وای چې ته ما ته د دلیل مطالبه ولې نه کوي ولې به دلیل قرآن زده کوي ولې به دلیل ترجمه زده کوي ولې به دلیل حدیث زده کوي نه کتا ورته ویل خلکو اعتماد کولی دغه ورته چې وګوري خلکو په مکه کې منځ کوم منځ دی هغه منځ ته نه کوي دا کوي نو معنا دا چې د اهل مکه تقلید ولې نه کوي دغه نو ورته چې لاغوز مطالبه د دلیل ولې نه کوي نه بلا دلیل تسلیم کوي د مدینه منځ بلا دلیل تسلیم کا د مکه منځ بلا دلیل تسلیم کا د امام باندې په منځ بلا دلیل مت تسلیم وا اپ ډېر فخر وی چې مطالبه د دلیل کوو او بغیر د مطالبه څه منو ولی په خلک ټول عمر ونه نه بلا مطالبه د دلیل چې ته کوم خبر ورته کوي نو غیر فطری خبره
هؤلاء منهم الكامل ومنهم الناقص والناقص يحتاج إلى الكامل ناقص محتاج إلى